أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سورة مطففین ابتدا کی منگویلو سورت کے ترغیب دے اعمال صالحہ تا، سورت کے ترغیب دے توحید طرف تا، زجر ورکی اغچالا چاغی دنیا اخلی و آخرت پریدی. بیا پا دنیا کی آغا کار کئی چاغا پا ظاہر کے د پارا گٹا دا او کم چے پا ظاہر کے د تاوان کاری نو آغا دے پریگ دی. دغسے د دین پا معاملے کیم دے کلچے خپل کار کئی نو بے دلیل کئی او کلچے د بل نغواڑی نو دلیل تی غواڑی. نو دغا متفیب بارکی ہوئے چی دا آغا دا پارا حلاکت تے د جہنم کند دا ورلا دے چی د خلقنا ناب کئی تول کئی نو کمے پورا پورا آخلی او کل چی آغیل ورکی یا وزن کئی یا ناب کئی نو کم ورکی. دے سڑی کے دا مرض راغل لے دے مرض علاج دا دے چی دے پا آخرت باندے یقین لری. قیامت پا ورځ باندې چې د یقین راغې حساب کتاب باندې د یقین راغې نو دا مرض د به ختم شي. قیامت ورځ به خلق با الله تا ورجمع کیږي پاسی با قیامت پر ورځ باندې نو دو قسم خلق به یو با فاجرانی یو با ابراری، نیکان دی او بدان دی. نو د بدانو تذکرہ اکڑا چی دی با جہنم تزی، نیکانو تذکرہ کئی چی دا با جنت تزی. یادا دا چی اعمال نامے دا فاجرانو دا پا جیل کی دی او ارواح دا فاجرانو دا پا جیل کی دی. سجین دے دا سجن نماخوز دے جیل توئی یا بند شوی دی لکلے شوی دی ورپسی وی کتاب مرقوم. دا سجین چی دے نو دا ہم یو کتاب دے یو دفتر دے یو لکلے شوی شے دے کتاب دے لکلے شوی. آغیبانے لسٹ جوڑ شوی دے رجسٹر کے لکلے شوی دی سوک با جنت تزی او سوک با جہنم تزی. دا لسٹ آلت کے سجین کے پاغ جیل کے اخو دے شوی دے. دنیا کے منگا گورو دا جیلر سرا دا جیل چی کم مشر دے کم نگران دے دا غسرا دا ټولو جیلیانو رجسٹری د هر یو سړي نوم پتا وغیرہ جرم پکې لیکل شوی.
دلته کې به هم دغه سین او هلاکت ته په دغه ورځ د مکذبینو دپاره. کم یو مکذب؟ هغه چې هغه د قیامت د ورځې تکذیب کوي. نو اوس ورپسې وایي وما یکذب به الا کل معتد اثیم. تکذیب نه کوي مگر هر هغه سړی کوي چې هغه د حد نه تیریدونکی، د حد نه تجاوز کوي، اسیم، ګناهګاری، مجرمی. نو هغه داسې کوي. دا مجرم د حد نه تجاوز کوونکی دا څوک دی؟ نو د هغې تذکره کوي. اذا تتلی علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. کله چې لوستی کېږي په د باندې آیاتونه زموږ، قالا نو دی وایي اساطیر الاولین، دا خو قصې دي د مخکینو، دا خو دروغ دي د مخکینو، د مخکینه را نقل شوي. اذا تتلی علیه آیاتنا، کله چې لوستی کېږي په د باندې آیاتونه زمونږه په دې دنیا کې، نو دا خو وایي دا قصې دي د پخوانو. د قرآن کریم هر څه خاص کړلی بعضې خلکو پورې، نه دا خاص هر چا د پاره دي. مخکې چې کم تیر شي دي دا دې د پاره ذکر کولی کېږي چې د دې نه ځان وساتئ. دی وایي نه دا خو د هغو خبرې دي، د هغو خبرې نو تا کې ولې راغلي؟ د منافقانو خبرې دي، نو د منافقانو خبرې په تا کې ولې راغلي؟ د بني اسرائیلو خبرې دي، نو هغه په تا کې ولې راغلي؟ یا د هغو خبرې دي. بعضې خبرې د منافقانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چا کې د منافق درې علامات دي. کله وایي څلور علامتونه چې په چا کې وموندې شو نو کانا منافقا خالصا، وایي دی خالص منافق شوخه. او چا کې چې یو خصلت وموندې شو نو په ده کې د منافقت یو خصلت وموندې شو. دی لګیا دی هغه د منافقانو هغه کارونه کوي. کله چې خبرې کوي نو دروغ وایي، کله چې وعده وکړي نو خلاف ورزي به کوي، کله چې مخاصمه راشي جګړه راشي نو کنزل به کوي. د منافق دا علامات ښودلي وو، دا په تا کې ولې راغلي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو لتتبعن سنن من کان قبلکم، خامخا تاسو به تابعداري کوئ د هغه چا چې ستاسو نه مخکې تېر شوي دي. مخکې چې کوم تېر شوي دي د هغې په تابعدارۍ کې به تاسو ځئ. وی فرمایل ذراعا بذراع وبشبرا بشبر، گز په گز باندې تاسو به د هغې تابعداري کوئ، لویش په لویش باندې د هغې تابعداري به کوئ. تاسو هم په هغې پسې روان یې. دا بعضې خلک بعضې کتابونه ګوري، څه تاریخ ګوري، څه ګوري څه ګوري، وایي دا څه دپاره ګوري؟ وایي دا دې دپاره ګوري چې یوه قصه یوه خبره حرامېتوب په هغې کې و او دلته کې موږ کې نشتي چې موږ هغه هم اختیار کړو. حدیث کې سره یو خبره بل هم ذکر کوي. که یو سړي بني اسرائیلو کې په هغه خلکو کې د خپلې مور سره بدکاري کړي، دلته کې دا خلک به هم راضي وو. هغه کار چې هغه بني اسرائیلو کې چې یو تن کړلی هغه به دیم کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دروغجنه کېږي نه، هغه رښتونه کېږي، یو پیر به کېږي، داسې خلک به پیدا کېږي او داسې خلک څه تېر شوي هم دي څه پیدا کېږي. بعضې کارونه کوي به بني اسرائیلو هغه کارونه به کوي، د هغه یهودیانو هغه کارونه به کوي. نو بس لږ کوي څه اوس یې ګوره نه د هغې لګیا دي، د هغې دپاره پرچار کوي، د هغې دپاره لار همواروي. هغه دي که نه؟ مسلمان سره دومره خیرخواهي نشتی څومره چې د دغه یهودیانو سره ده. د یهودیانو چې نور کم د هغې خپلوان دي هغې سره ده. قادیانانو سره خیرخواهي ده،
مسلمان سره دومره خیرخواهي نشتی او ځان ته به وایي څه ځان ته به وایي مسلمان. اذا تتلی علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، کله چې لوسته کېږي په ده باندې آیاتونه زموږ نو دی وایي دا خو کیسې د پخوانو یا دا دروغ خبرې د مخکې نه را نقل شوي. دا کوم ځای کې دی څو واپس راغلی قیامت کوم ځای کې دی. کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، او داسې نه ده پکار چېرې داسې نه ده. دا خبره داسې نه ده چې دا قصې چې کومې کولی کېږي دا دروغ دي، دا قصې چې کومې دا آیتونه چې کوم ذکر کولی کېږي دا دروغ دي، دا دروغ نه دي. کلا چېرې داسې نه ده، دا آیتونه دروغ نه دي، دا د اساطیر الاولین نه دي. کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، بلکې زنګ راوستل د دې په زړونو باندې هغه څه چې دي کوم کسب کاو، دی کم کسب چې کاو نه د هغې په وجه باندې د دې په زړونو باندې زنګ راغلی دی لګیا دي. بدکاري کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لګیا دي بدکاري کوي. یو بدکاریو کو گناہ کاریو کو د د په زړه باندې یو تور داغ ولګي، توره نقطه پیوشي. کله چې دی توبه وباسي هغه نقطه ورانه شي، هغه تور داغ وران شي. کله چې دی توبه ونه باسي هغه نقطه یي دی کې دی بل ګناهو کی بل داغ پې ولګي. که توبه وباسي دغه داغ ورانېږي، که توبه نه وباسي هغه برقراري. په دې کې بل ګناهو کی ناغې باندې بل داغ ولګي. دغسې دغه داغونه پې لګي زړه ټول داغدار شي. چې کله داسې ګناهونه کوي او توبه نه وباسي نو دغه داغونه پې لګي تر دې پورې چې ټول زړه راګیر کی، ټول زړه د تک تور شي. خلک وایي زړه تور شوی دی. الله رب العزت کله د هغې تعبیر چې کوي نو کله په ران سره کوي، ران او رین، بل ځای رین ذکر کوي. نو دا زنګ دی، زنګ د دې په زړونو باندې راوستل د دې عمل. بل ځای کې ورته طبع الله علی قلوبهم، ختم الله علی قلوبهم، الله مهر لګولی د دې په زړونو باندې. نو کله وایي ام علی قلوب اقفالها، بلکې د دې په زړونو باندې تارې لګېدلي، په زړونو باندې تارې لګېدلي، زړونو باندې بندیز راغلی، بندیز پې راغلی، بنشی دی حقه خبر ورته نه ورننوځي. کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، چېرې داسې نه ده بلکې زنګ راوستلی په زړونو د دې باندې هغه څه چې دوی کوم کسب کاو. نو خلک لګیا دي یو کار کوي نو په هغه باندې مهر پې ولګي. دی اوس هدایت طرف ته نشي راتلی، دی داسې حد ته رسېدلی چې دی واپس نشي راتلی. کله دی چې دا عمل کوي څو پورې کوي؟ د مرګ پورې کوي، مرګ پورې دی لګیا دا کسب کوي. نو چې مرګ پې راغی نو دی اوس واپس کېږي نه، خو لاړ په بل طرف باندې لاړ که نه. یو زنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو مبارک یې ویلو ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، یقینا په زړه باندې زنګ راځي لکه څنګه چې په اوسپنه باندې زنګ راځي. په اوسپنه باندې چې څنګه زنګ راځي داسې په زړه باندې هم راځي. زما استاد سره خو غم نشتی. صحابه کرامو چې دا خبره واورېده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خولې نه، نو یا رسول الله د دې زړه دی نو هغه زنګ پې راغلی نو اوس به د دې صفایي څه کوو؟ څنګه به یې کوو؟ زړه باندې زنګ راشي نو زړه ته خو لاس نه رسي، ریګمال ورته نه رسي، بل د زنګ د صفا کولو څه دوایي نشته چې هغه سړی ور واچوي او هلته کې زړه صفا شي. دا به څنګه صفا کوو؟ قیل ما جلاؤها یا رسول الله، د دې د صفایي انتظام به څنګه کوو؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن او دا مرگ ډیر یاد ہوئی پدې باندې د غزنګ ختميږي او یو د قران کریم تلاوت ډیر کوي پدې باندې د غزنګ ختميږي قران کریم تلاوت ته آی باندې د غزنګ ختميږي قران کریم تلاوت څوک کوي کله کوي نو عام قاریان مولیان وګوري هغه نه کوي عام سړی نه بسګیړه کې دا یوازې د مولا او د قاری د بل د یو صوفي او د تبلیغي دا کار نه دا د هر مسلمان کار دی چې د قران کریم لولي د قران کریم به زده کوي د دې الفاظ به زده کوي د دې معنی به زده کوي د باندې به عمل کوي دا بل ولي د دې تلاوت به کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی و یتلو ما اوحی الیک لولخا تلاوت کو د دې اللہ قرآن کریم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو استا تد خلق ته اعلان وکړه چې زما کار دا دی چې انا اتلو القرآن زب قرآن ولم دا کار دی مستقل کار دی دے سکی قرآن کریم دیو په سترګو باندې نی قاری شیف دے کہ بلے ناغو سے روزه راشي نو علی خلق قرآن یاد شي نو بیا کسان ناز لګي تلاوت کې لګه ما په ختم وکړو چې دوه مې وکړو درې مې وکړو اگر دا یوازې د روزه نه ده ټیک د روزه فضایل ډیر دي لیکن دا ټول عمر کار دی د ټول عمر کې تلاوت وکې روزانه کوا عام قاریان دي حافظان هغه د پاره بعض علما لیکي درې پاری دي د روزي وایخه کم از کم عام سړی د پاره عام سړی نشي ویلې یو پاره خو دی وای کنه یو پارم نشي ویل نو سن سخو دی وای کنه د بډای زوی سو بوې کنه سو کو کنه یو پاره نشي ویلې با سړی ګوټ ته ویلې نشي په ګنټه کې پاره نشي ختمواله نه یہ دنیا نور کار نو سنم لګې دلی دومره ټیم بسو کو باسي یو ګنټه باسي نو ناورز باندې تقسیم کړه سار چر پاسه نال ته کې لګوا نیمه پارا ہوا نیمه گھنٹه دا آئے کہ نیمه پارا ہوا سنت تو دا پرز و منز کے لگو وقتی پا سکا ماسپخین نو اخلا بانگ نو اخلا دا مانزا پوری بیا ٹیم پکی دے ٹول نیمه گھنٹه ٹیم نہ دے نو پاو سات خودے کنا نو پاو سات کے دا پاو پکی ویلے کی نو پاو دے کے ہوا نو پاو مازیگر ہوا ماخام کے ہوا ماستن کے ہوا یو پارا پورا کا او کدغم نشکولا نسن سخو کوا کنا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل پزنو با زنگ رازی نو دا زنگ انتظام صفا کولو بدائی چی کسرت تلاوت القرآن قرآن کریم تلاوت کوئی ہاں یو داو دویم دادے ذکر الموت مرگ ډیر یاد وای مرگ چې یادې ټول بمروخه چې دا خبره زمونږه په عام معاشره کې چلیږي چې آو د مرگ تذکری نو پدې باندې د زړه هغه زنګ لري کی نو کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طریقه ور سره د مرگ د یاداش بلو خودا الا فزور القبور مخوی کنتو نهایتکم عن زیارت القبور الا فزورها ما هو مخی تاسو د زیارت قبور نه منع کولی ولی تاسو هغه وخت کې پاخه نه وای خلقو کې هغه د کفر خبره کفر ته نږدې نه هغه خبره پکې وي نو دا څنګه چې خبر لاړ شي وا کارونه کوي څوک بلار شي ځان باندې غټي به وي او څوک ورته کې مال کې سټي او څوک بسکه څوک بسکه الته کې بلار شي نو خبر باندې بلا سنک دي څوک په قبر خوا کې کینی څوک ذکرونه کوي څوک په تلاوتونه کوي الته کې نه قبر زیارت د چلاټ نو سره بزي کله بزي یو زمونږ خلکو دا خاص کړل کله بزي اختر پورز باندې اختر د سار منځ شو نو د روان شي چرته ځای لگا وې زمو قبرستان لازم دا مړو اختر مبارکي لازم او دا به بل بدعت ته بل ناروا دي د ګناه کار شروع کو
نه دا د اخترو کې نو، دا خو روزانه نشي تللی نو په هفته کې یو پیرې ځه، هفته کې نشي تللی نو په دویمه ځه، په دویمه نشي تللی نو په درېیمه څلورمه باندې ځه، میاشت کې یو پیرې ځه، میاشت کې یو پیرې ځه، په دویمه میاشت باندې ځه، نو کله کله خو ځه که نه، نو چې ځې نو چا کم ځای ته به ځې، دې ځای نه به روانېږي نو په کال کې به ځې پیر بابا هلته کې داتا گنج بخش له به ځې، هلته کې بل نور دی او نور دی ډېر شي قبرونه دي غټ غټ، بعضې به کې خلکو نومونه ول هم ورکړل دي، بعضې نومونه داسې چې هغه سړی اخیستی هم نشي، د شرم نومونه دي پکې. نه هغه قبرونه دي هغې له خلک ځي او هلته کې څه کوي خپل مرادونه غواړي، او دا خو تاسو د شرک دپاره روان یې، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه خو نه وه. علماء لیکلي چې کله ته قبر له لاړ شي نو قبر باندې به لاس نږدې، قبر باندې کینې به نه، یا دې قبر ته ولاړه وی دی اینی، بعضې به کې یا وایه دې طرف نه څخه بیا دې سر را ګرځولی نه شي، دا به نور ناروا وي. هلکه هلته کې چې یوه کپړه په منځ کې حایل وي نو دی نینی، او اوس پکې هلته کې څومره په منونو باندې خاورې پرتې دي دی اینی، دی چې کله روغ و سا پکې و نو څه لیدل نه، او اوس چې کله مړ شو نو بیا هر څه اینی. خلکو پکې نور شروع کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الا فضول القبور، نو تاسو د قبر زیارت لځئ، نو قبر زیارت لځئ چې ځئ نو څه دپاره به ځئ، څه به کوئ چې لاړ شئ، لتذکر الموت دپاره دی چې لتذکر الموت، دې دپاره چې تا ته مرګ را یاد شي، وتذکر الاخره، او تا ته آخرت را یاد شي، وتزهد فی الدنیا، په آخرت د دنیا سره د مینه کمه شي، دنیا سره بې رغبتي پیدا شي، دنیا سره مینه کم شي، او دا دومره مال دولت څه چی دی دا چاله ګټم بل ته پاتې کېږي، نو ولې غلط ګټم، صحیح ول نه ګټم. دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی تذکر الموت وتذکر الاخره وتزهد فی الدنیا، تاسو د دنیا کې تاسو ته مرګ را یاد شي، آخرت را یاد شي، دنیا سره مینه کم شي، دې دپاره لاړ شه هلته کې چې ستا د زړه نه هغه زنګ لرې شي، دین ته، د دین کارونو ته، اعمالو ته، مانځه ته، تلاوت ته، ذکر اذکار ته، د دین چې څومره کارونه دي هغې ته د زړه سپین شي، زنګ به لرې شي که نه، چې زنګ لرې شو نو زړه به دې صفا شي، نو زړه یې صفا شو نو زړه به دې سپین شي نیک اعمالو ته، یا اعمالو ته زړه یې صفا شوی، راځي به جومات ته هم راځي، تلاوت به هم کولی شي، او چې کله زنګ پرې دی نو تلاوت ته زړه ډډې نه لګي. دوی باندې بس الله رب عزت موږ د قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.